سورہ اسراء کے پروردگار متعال ارشاد کئی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. څه د هغو شیو پیروي مه کوئ، هغو شیو چې څټه ماسوئ چې هغو باره کې تاسو ته علم نشته دی، هغو باره کې تاسو یقین نشته دی، هغو چې ورسته ماسوئ. ویلې ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. څه تاسو نه به ورځې قیامت د غوږو پوښتنه وشي، تاسو نه به سترګو پوښتنه وشي، او تاسو نه به زړه پوښتنه وشي. دغو کې به هر یو نه بېله بېله پوښتنه کېږي. دغه یا که واقعا مو دغې معاشرې کې ونې عمل وکړو، ډېر مشکلات یې مو معاشرې ورسره اسانېږي. دغې آیې سره سورې بني اسرائیل یا سورې اسراء 15مې سپارې کې دی. اول دا چې قرآن یو شی چې مونږ زده کړی دی، هغه شی چې څټه ماسه چې هغه علم نه لري او دا علم نه لري. لکه تقلید په باره کې ځینې وخت کې کسان کنفیوز کېږي، ما ته ډېر رسئ چې هغه صاحب امام علیه السلام روایت دی چې چا تقلید وکړلو هغه به جهنم ته ځي. مختلف څه روایت شته دي، هغه داسې ځایونه یایي. څه مطلب؟ چې تاسو علم نشته، چې چا چې ورسي هغه څه هم شی دی، دا تقلید غلط دی. یعنی جاهل که د جاهل تقلید وکړي چې دی دا عقلیا نه مني، عقلیا غلط ګڼي. اوس دوه کسان دي، هغه لیک منفعل والا نه دي، هغه دوه لیک منفعلو ته روان دي. که د یو بل نه پوښتنه وکړي چې لیک منفعل چېرته دی، هغه یو به ودرېږي چې ځان یې خبرې ته غونډه کړه. دا معنی دی، دا مضمات شوی دی. ولا تقف قف نه وتلی دی چې پیروي مه کوه، ماسه چی پسې ماسه څه ما لیس لک به، څه کومو شیو په باره کې تا ته علم نشته، د هغو غیر علم یا غیر یقیني شیو پیروي مه کوه. یو ښکلی روایت دې ضمن کې راغلی دی چې کله یو شي په باره کې شکمان وي مخ ته ماسه، شکمان وي خو چې کله علم حاصل شو نو بیا ودرېږه مه، بیا عمل ورباندې وکړه. اوس ورسایه چې ان السمع، سمع یعنې اورېدل، غوږو ته اشاره ده، والبصر لیدل یعنی سترګې، والفؤاد زړه، کل اولئک دغو کې هر یو یعنی هم سترګې هم غوږونه هم زړه، کان عنه مسئولا، دې کې به هر یو نه بېله بېله پوښتنه کېږي. ځینې مفسرین یایي چې دا اصل مثال دی، پوښتنه به تو نه کېږي ورځې قیامت. خو یمو مفسرین دي شو سره یایي چې نه، بلکل سترګو نه به پوښتنه کېږي، سترګې به ګویا شي، غوږونه به ګویا شي، زړه به ګویا شي. دغ سړي خلاف ګواهي به کوي ورځې قیامت. خدای هغه ورځ موږ ته اسانه وګرځوي. مثلا غوږونه ویله چې موږ داسې د علم ذریعه غوږونه دي، سترګو نه ویله چې یوه ذریعه د علم چې دی هغه سترګې دي. ارسطو یایي چې من فقد حسا فقد علما، چا سره څه حس نشته دی هغه سره علم هم نشته دی. مثلا د سره شنه د رنګونه څه مو یو بل نه بېلوو، دا مو اورېدلي دي که لیدلي به دي؟ ضرور دا مو لیدلي دي. او ډېر داسې اوازونه دي چې یو بل نه بېلوو، هغه چی سره دی؟ غوږو سره دی. قرآن یایي چې ما تصدیق کوه غوږو سره هغو اورېدلو چې هغې علم تا ته نشته دی، ما تصدیق کوه دغو شیو چې سترګو ذریعې سره چې هغه تا ته تصدیق علم نشته دی. ویلې کیدای شي تاسې وایئ چې دا وړې خبرې څه پروا نه کوي، څه مسله یې نشته دی، ډېر داسې شی نه واورو، ډېر داسې نه د وخت شو. نه، دغو کې به هر یوه دله پوښتنه کېږي. اوس امام ځینې وخت کې ظرافات به سترګې غړوه، د حدیث لګاو را ځینې وخت کې پکار دی صرف نارې ورته نه دي پکار، چې بس نارې ولګو به ځان ته تېر کړو. د حدیث ثقلین چې کوم راغلی دی چې کتاب الوحی ترتي چې زه به تاسو ته دوه شیونه پورې که د قرآن یو اهل بیت، دا مطلب دا دی چې د قرآن کوم حقایق دي هغه به دوی درته بینوي، دا شو که نشي بینوی. اوس امام یو ځای کې یایي
څه مایا یا هر هغه څه څه وایي چې مو مرسي دی دا خبره ډېره خوند مایا یا هر څه څه وایي چې دی مو مرسي دی ویلې ان السمع والبصر والفؤاد ویلې غوږونه پښتنې کېږي سترګې نه پښتنې کېږي زړه نه پښتنه کېږي کل کان عنه مسئوله دا کې بهارې ولا بېله بېله شی کېږي ساره خبره مه کوه وهاره خبره یا مه واوره وهارې خبرې تصدیق یا مه کوه اوس علماء دي شو سره یې څه یقین بغیر شی واوره مه کوه د اورېده تصدیق یې مه کوه خبره مو سوچته یقین بغیر شی قسمه کوه د لیده تصدیق یې مه کوه یقین بغیر شی خطور کې ماره والا سوچ کې ماره مثلا د معاشره کې یو شی ډېر زیات دی اوس خپل سوشل باندې وکوي بدګماني ځنه وخت کې د څه کولو شو په بل کې مو بدګماني هغه سړی نو پښتنه نه دی کړی دوره کو څه وایي کې د تویل څه خبرې ته نه د سیویلا بس هغه په باره کې څه بدګماني اوس هغه نه پښتنه نه کوم څه تو ویلي دي کنه دي دا ډېر مهم دی ایمو ماشي کې دا نشته د شو کې څه درور سي یو خدای مونږ خلګي الو کې دا پات سره د خسړای نه او بل اندی باندې مو ډیفینډ کوو دا معاشره سره خراب شوله د خلکو کې بګړې راغی تلګونه راغله جګړې رسي دا یو د شیواجی نه رسي ته نه د سیویلا او واقعیت لنی دا زنه ذکر کوم ورېدلې ماته چې یو غلام وو چې په 1000 درهم په 100 خرڅول ایو سړی له څه ځخاله ویلا ویني دا 100 ډېټ کې خرڅي ویلا دوه شیطانې چولې ویلا نو اسمو د پریو سره به خونی درو ساختي بعد یې څه ده خځې ته وایي کی خبر ورسره څه خبرې ته مړه ته نه دوه ماته کوي اوس پښتانه نه کوي چې کړه دې کنه دې کړه بس خبرې ته وی ورچول نو دې ته وڅ کېږي ویلا دې تلویزیون نه توقع تلویزیون د بار شي دي میړه وختونه او ګیری نه دوی وخت تر کړ په کوه د خزفه په معلومات وکي چې دوه وخت مو ستیر کو ودانې نه له داده سام راغلی نه دوی ورځ تیری نه ته به دا خبر وکړه هغه لوړلو میړه ته ویل څه خبره هغه خزې په اراده د خانه کې شي په هم د مړ ویل به شی ورکو ویل لږ زونو ته به 270 کې غلاوه دی په هم ځل بشتاره وشوله څنګه چې بشتاره لکه کې چې یو شکوسه او ویختو سکو دی لکه دا پرېخته خبره خود مړ کوي گزارې په خزې امرانه دا د بغیر تحقیق په کور دغه معاشره اکثر د مشکل خرابي دا کورونو د دایي ولا تخفو ما ليس لك به علم چې کوم شی په باره کې علم نه وي چټاوسي ماسه دا بدګماني په باره کې د هدا پوری روایت راغلي دي چې یو ری خلیصه څه ترویح یاو دوه ترویح دي او یو په بازار الحمدلله مشاله ټول ترویح ولاټه کله راټه وی بدالته ځای یو کیلومتر مخې څخه مغزي کې ده کنه نن زیوګه سره نوستو صحابه مو دل مای دسي ویل نه اوس دو بیا اروزي نه غنه به مخ کې وتا وای نه دا ډیر شوت دي بیګایا د شوشو د مثال دې کاو چې د معاشره مو چی تخربېږي د بدګمانه بیګوړې رسي هغه د مشکل نه رسي 2 منټه اوس کې نو سړی خاصه تروغله چې نه خستل ویل دا مو سود درې ساعته نه د کوڅه بس 200 ویل نه د ونیمو سو کې هم ته پریوته خو بهر څه په زور وغه تنوع خوستل ورسته هغه د کومه له د څنګه شاسو د 50 روپۍ نقصان شي نه خپل سات کې شو مته ونیمو سو نه ویل چې دا دروي غوړې دوی چلیږي نه خو موږ سوچ وکړو هغه نه په ګوګه خنه کې هغه دوره یو شي شنه شي چې دکاندار دروي ته شي کی مجبور کی دا اوس فکر مسله ده چې ګوګ ته حق حاصل نه ده چې دکاندار تنګوي شی وه دا پوری دا ډیر سوته چې کام کا د مکرو ده د کراهت لري ادا بیا دکاندار دا مجبور شي چې وکی دروي اوس خو اوس امام نه روایت ده چې ان اکذب الکذب ټولو نه ور دروي دا اوس عجیب روایت ده په خلی نه ده ټولو نه ور دروي بدګماني دي شو په ورګي بدګمانش دا ټول نه ور دروي ویلي چې هغه حقیقت هغه شی نه ده اوس دا مثال نه ده په کار خو ځنه وړو بشو د پاره په کار کې شغل کویر کړي سپینګرو ته وسایو ته رښتا وایي په کار می کې ټیغا هغه بدګماني والی ده کنه دی والی کنه د هدا پورې چې معاشره رسی څنګه یې مثلا ټیغا کې کورو ته شکړه ده ور شو ده او شی خبره او شو نشوله
ولا تخفو ما ليس لك به علم، ما پیروي کا دغه شی سره ته علم نشي. یو بل مثال